نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو اول نمبر دا ویډیو غورئ، بیا زه ستاسو سره څو خبرې کوم. دا هغه بیماري شوه ټوله دا پیالې ولېږه ورته ټول ډېرې مني مواد خبره خپل غلطه نه کوم غلطه کوم ټوله دا خپله ایمانداري ته خو لږ پوره لېږي که نه ټوله دا ایمانداري ښکاره کړو دی دا خپله غټه پیالې وړله عامه پیالې زه د دا نشم بچول دا ختمه کړه وایي چوه په دې په وجه ستا دا ټول څه شی ټول روزګار دې کړی ولې حرامه کړو ولې د بل دپاره د کوم بیماري وکړو لهذا تاسو مهرباني دا کوئ یمه غټه خبره ده په دې لارې خلک زنانه دي راځي څوک د یو ځای نه راغلی څوک د بل ځای نه راغلی څوک د بل ځای نه راغلی څوک د بل ځای نه ناشنا دی ناپوه دی څو دا کسان نارې وایي راځه د کمرې د زنانو ځای شته راځه د زنانو ځای شته دا خبره ډېره غلطه ده زما د طرفه درته دا خبره کوم زه د تیمرګۍ تاڼي سچوم یم زه ډي سپین یم زه د دې علاقې منبر هم یم زه هر هر څه زما په هر څه کې کار دی چا دا خبره وکړه کله ما له شکایت راغی ما ته بېګا د روس نه د یو ځای نه د بل ځای نه چې ټلیفونونه وشوې د ټول اهمه خبره دا ده چا ما ته چې کوم دی دلته ته شکایت راغی هغه سړی به ما بولي په تا مې پرچه کړي څه وایي پرچه مې ستا دې څه کار نشته یو سړی را روان دی روټۍ خوري به راشي دې هوټل راځي که دې راځي که دې راځي دا د هغه اختیار دی چې چېرته ځي هلته به ځي ته به پردی اختیار چې کوم دی نه اخلي هغه به داسې نه کوي چې راځه شابه دلته راځه دا که چا وکړو دلته به ټریفک والا ته هم دلته به چې کوم دی پولیس هم راځي که چا وکړه هغه خلاف به زه پرچه کړم خبره مې غلطه ده لکه غلطه ده ټیک ده که چا ټلیفون غږ وکړو هغه سړي خلاف به زه پرچه کړم داسې پرچه نه چې دی به بیا راځه شي الله په سر ګواه دی که دا زما نه کم چې کم د لسو ورځو نه راځه نه ما درته دقه مې ویله یو سړی را روان دی زنانه ورسره ده نه خبره چې سړی را روان دی دا به راځي که دې هوټل له ورځي که دې له ورځي که دغې له ورځي دا د هغه خپل اختیار دی ټیک ده په دې دا نه ده څو پورې په دې ملګری کې وم الله په سر ګواه دی د الله د رضا دپاره لګیا ما د قوم دپاره لګیا ما د هېڅ چا دپاره نه چا نه هېرېږم نه چا نه شرمېږم پرچه به در باندې کوم او په تاڼه کې به او څوک به منیجر به هغه سړي زما کار نه دی منیجر باندې به زه پرچه په چا په منیجر یا په مالک بس نور محترمو، تاسو دا ویډیو کتله په دې کې دا یو پولیس دی دا وایي زه د مرګۍ د تاڼي سچو یم نو دا یو هوټل ته ورغلی دی او په دا هوټل کې د هوټل والو ته چې کوم دی ډېر ښایسته خبرې کړې دي او ښه تنبیه ورله ورکړې ده چې په دې هوټلو کې داسې وړې پیالې پیدا کړي لکه د سنډا سترګه نو دوله چې کوم دی دغه تنبیه ورکړله چې ګوره تاسو دا وړې پیالې پیدا کړي دي په دې کې خلکو له چی ورکوئ نو په دې کې تاسو ته ظاهر دا پیدا ده چې خلکو ته کب زر ډک شي او چې ورته چې کوم دی لږ تاسو واچوئ نو تاسو د عام استعمال پیالې تاسو ولې راوړئ او دا ولې نه استعمالوئ نو یو خو دا ده چې دغه پولیس ورته د سنډا په د سترګې باندې چې کوم د تنبیه ورکړه چې تاسو د سنډا د سترګې په شان دي وړې پیالې دي او دا ټول هوټل والا داسې کار کوي دوی ته چې کوم د لږ د الله پاک نه یره پکار ده حلال کار کوئ او ښه صفا کار کوئ چې سم په قسمت کې هغه میلاویږي د خلکو سره دوکې مه کوئ او دغه رنګ بل یو اهمه خبرې ورته کړې ده چې ګوره په دې لارو باندې چې کوم دی خلک به ځي د چا سره زنانه وي نو تاسو چې کوم دی دغه چغې وایي راځه او راځه او د زنانو ځای شته او رامنډې کې راځئ نو په دې کې چې کوم دی دا بده خبره ده یو کس به یې هوټل ته نه ورځي خو دا به یې دومره مجبوري کړي چې هغه کس به د مجبوري نه ورشي نو کوم چې ستا په قسمت کې رزق دی هغه الله پاک چې څه لیکلی دی هغه به تا ته میلاویږي که ستا کار ښه و ته ایمانداره وې مخلص وې او په صحیح طریقه باندې کار کوو نو انشاءالله هر څوک به ته الله ځي او که کله ستا کار خراب و او په ایماندارۍ دې کار نه کو ظلم زیاتی دې کو د خلکو نه ډېرې پیسې اخیستې نو بیا د قسمت خپل بیا مشکل لږ تاله خلک راشي نو ماشاءالله دغه پولیس ډېر ښایسته خبرې کړي دي زه دې ته چې کوم دی مبارکباد ورکوم چې دا یو داسې ښه اقدام راوچت کو او د خلکو د چې کوم دی تنبیه ورکړه الله رب عزت دغه پولیس ته نور هم چې کوم دی مزید د داسې کارونو د ښه کارونو توفیق ورکړي الله رب عزت موږ د خپل نافرمایي نه وساتي وما علینا الا البلاغ